سورة حامیم سجده. هذا سورة حامیم مومن خلاصه مې درته وویله د هغې کې څلور دلایل عقلیه، یو دلیل نقلی د موسی علیه السلام، یو دلیل نقلی اجمالی. سورة حامیم مومن کې څلور دلایل عقلیه، یو دلیل نقلی د موسی علیه السلام، بل دلیل نقلی اجمالی د انبیاءونه، دلیل وحی او د نمونونکو دپاره عذاب دنیوي، یو غټ نمونه چې هلاکت د فرعون، او د عذاب اخروي د ثبوت قیامت دپاره دلیل انی او دلیل لمی. د علت نه معلول معلومه، د معلول نه علت معلومه، د دلیل انی او دلیل لمی و. او تسلی ده پکې درې واره د منکرینو دپاره امور ثلاثه د اصلاح دپاره. او دا صورت الف لام میم سجده دا مکی صورت ده، ترتیبا د صورتونو د بعد المؤمن وقبل الشورى. او دې صورت ته صورت مصابیح وي، صورت اقوات ورته وي، صورت فصلت ورته وي. بعد المؤمن وقبل الشورى ترتیبا د صورتونو د قرآن 41 او نزول کې 61. اور علیګل شوی د نزول د پس د ایمان د حمزه رضی الله تعالی عنہ او مخکې د ایمان د عمر رضی الله تعالی. ربط د ما قبل سره د اول اعتراض جواب دی چې واردېږي په فضل الله مخلصین له الدین باندې. ربط د ما قبل سره د اول اعتراض جواب چې واردېږي له الدین باندې، چې مونږ خو خوبونه وینو چې د غیر الله بلنه کوئ. نو جواب دا دی چې دا شیطاني خوبونه دي. وقیضنا لهم قرآنا، وقیضنا لهم قرآنا. اول اعتراض جواب چې مونږ خوبونه وینو چې وکې د غیر الله بلنه نه ورته وایي چې دا شیطاني خوبونه دي. وقیضنا لهم قرآنا. خلاصه 5 دلایل عقلیه د منکرینو د سوالونو جوابونه. طریقې تبلیغ، په ابتدا کې تمهید، په درمیان کې شکوې. طریقې تبلیغ په ابتدا کې تمهید، په درمیان کې شکوې، او دارنګه تخفیف دنیوي او اخروی دواړه. عتبه ابو الولید نبی علیہ السلام ته وی چې ستا څه مقصد دی؟ دا چې کوم تحریک ته چلی د دې نه ستا مقصد څه دی؟ که ته مال غواړې چې تاله مونږ مال راجمو، که ته مشري غواړې نو مونږ به تا د خپل مشر کو، سیاسي لیډر به تسلیم کو. که بادشاهي غواړې نو مونږ به په عربو کې ګشت وکړو او تا به خپل بادشاه وکړو. او که په تا باندې څه جنون غالب شوی، جنات در منې چې تاله طبیب راوړي، او که چېرته ته واده غواړې، ځواني در منې غالب شي، نو ته ځان له خوښې که 10 باکرې جنکۍ بدله درو، خو دا خپل تحریک پرېږده. نبی علیه السلام وی ابوالولیده زه دا نه غواړم، زه دا غواړم. دا صورت یې شروع کړه. نو چې سجدې له راورسېد، نبی علیه السلام سجده وکړه، یا ابوالولیده زه دا غواړم. نو دی چې روان شو واپس، نو زوړن روان. نو ابوجهل وی چې یاره د بني هاشمو د الواګانې خوږي اثر یې پرې وکړي. نو دا هغه قصه کې
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ندي وجنا استقامت سؤال بكوي ده كرامت بنكو. استقامت ما نصدا فلم يميلوا إلى إله، فلم يميلوا إلى إله، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم. دارنګه د ظلم ترجمه نور بسبب ان شاء الله.